أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن موازي ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. موږ عرض کړو چې د يهودو اهل کتاب او قباحتونه په دې حصہ کې بیانېږي. دې آیت مبارکه کې د هغوی څخه خاص قباحتونه ذکر کړي. فرمای من الذین د هغه کسانو نه هادو چې يهوديان شوي دي يحرفون الكلم عن مواضعه بدلول کوي کلمو لرا کلمې بدلی د خپل ځګونو نه. دا بدلول یا په تورات کې کوي چې دا د دوی باندې نازل شوی کتاب پای کې به تحریف کولو رد و بدل به پکې کولو. یو حکم به د دوی نو خو هغه به بدل کړلو یا تورات کې چې کوم ځای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات بیان شیو هغه به دوی بدل کړل. او یاد ده چې د نبی علی السلام په مجلس کې به چې کومې خبرې واورېدلې نو هغه به بل شان بیان کړلې، د هغې کې به تحریف وکړلو. ویقولون او دوی وی سمعنا واورېدل مونږه، یعنې مونږ خبره واورېدله، وعصینا او نه منو مونږه. دا به د نبی علیہ السلام په مجلس کې به چې کله دوی حاضرو او څه خبره به واورېدله نو عصینا به پټ د ځان سره ووي. او یا دا مراد دی چې دوی به وي چې سمعنا مونږ په دې باندې پوهیږو، مونږ خو زاړه هغه اهل کتاب یو، آسمانی علومونه خبر یو. وعصینا لیکن مونږ دا خبرې منو نه، مونږ ته پته ده چې دا حق دی خو منوي نه. واسمع غیر مسمع او نبی علیہ السلام ته به چې کله څه خبره کوله نو داسې به وي واسمع غیر مسمع، نو یا خو به واسمع واوره زمون خبره واوره، غیر مسمع تا ته دی نه اورولی شي. دا به په طور د خیرو وي یا د ډیر زیات ضد او عناد نه د ځان سره به پټ وي. وراعنا او لفظ د راعنا به دوی وي لین بالسنتهم تا وهلی به جبې خپلې. راعنا لفظ معنی د زموږ رعایت وکا مال توجه راکا، لیکن دوی به دا عین چې دی دا به راخ کو دو راعینا، دا د دوی د جبې تاوهلو د دې معنی بیا غلطیږي. نو دغه لفظ به تاوهلو. وطعنا فی الدین او عیب لګی دوی په دین کې، یعنی چې کله څه خبره وشي دوی یاره دا څنګه کېدی شي، دا خو د انسان د بس خبره نه ده،
دا خو هغه ټیک نه راځي، دا خو د عقل سره جوړ نه اخلي، دا خو د رواج خلاف ده، د دې کول خو ډیر زیات ګران دي. دې ته وایي په دین کې عیب لګول. د الله تعالی یو کم حکم بیان شي نو دای په باره کې سمعنا واطعنا ویل، بیا عمل وشو یا ونشو، توفیق میلاو شو یا میلاو نشو، لیکن دای په باره کې ابتداءً دغه ویل سمعنا واطعنا، مونږ واورېدلو، مونږ په دې پوه شو، مونږ دا منو، په دې باندې زموږ ایمان دی. نو عام طور باندې زموږ د خولې نه هم دغه شانتې خبرې وخت په وخت باندې وځي. نو فرمای ولو انهم کچری دوی قالو ویلې وې سمعنا واوریدل مونږه واطعنا او اومنل مونږه، داسې ویلې وې د سمعنا وعصینا په ځای باندې سمعنا واطعنا دای ویلې وې، واسمع او دراینا په ځای باندې واسمع ویلې وې واوره، وانظرنا او مونږ ته وګوره، مونږ ته خیال وکا. د دې هم دغه دا دوانه لفظونه یوې معنی والدي، لیکن دغه لفظ کې بدوی چون کې هغه جبه تاو کړله معنی به ولا بدلوله. الله تعالی فرمایل چې دا راینا په ځای باندې وانظرنا او واسمع دا لفظ دوی استعمالوله لکان خیرا لهم، دا به د دې لپاره ډیره غوره وي. یعنی د هدایت دا د انسان د بس خبرې نه دي، هدایت دا د الله طرف نه میلاویږي، د الله طرف نه چې هدایت میلاویږي دای د لپاره دوا آداب ضروری دي. یو دی ادب او احترام، چې بچا کې ادب او احترامي نو الله تعالی هغه ته هدایت نصیب کړي. او بل طلب پکې دا غواړي چې رما ینه کم چې حق ته چې دا په ما باندې کولاو شولې، په دې جستجو کې په دې طلب کې نو الله تعالی دې خلکو ته هدایت کوي. لیکن دوی د اولنی ادب اولنی خبره چې ادب او احترام دوی دا غي لحاظ ونکړلو، الله تعالی فرمایي چې چری ظاهری تور باندې هم دوی هغه دغه غلط لفظ په ځای باندې صحیح لفظ ویلې وي، دې صحیح لفظ ویلو به دوی له پیدا ور کړې وي، شاید چې دوی ته الله تعالی هدایت نصیب کړي. نو فرمایي دا به د دوی د پاره ډیره غوره وا واقوم او زیاته موافق وا درست وا د شریعت سره. ولکن لعنهم الله، لیکن لعنت کړي دې په دوی باندې الله تعالی. الله تعالی دوی لری کړي دي د خپل رحمت نه، د الله د رحمت نه لری شول نو د هدایت عظیم نعمت دوی ته څنګه حاصل دي شي. نو په دوی باندې چې الله تعالی نه لعنت کړي دي دوی د خپل رحمت نه لری کړي دي بے کفرهم د دوی د کفر د وجنه، د دوی دغه بی ادبی دغه کفر د وجنه دوی د الله د رحمت نه لری شوی دي. فلا یؤمنون الا قلیلا، دوی ایمان نه وروړي مگر ډیر لږ، یعنی بعض خبرې د دوی ذهن ته کوشي او باغی یقین وکي، بعض خبرې بیا دوی نه مني.
نو ډیر لګي لګي خبرې د دوی یقین ته کوزي یاده چې په دوی کې څه خلک داسې شته چې سنه ادب احترام پکې دی نو هغه ته الله تعالی هدایت نصیب کوي البته زیات هغه سرکش دي نو زیات ته ایمان نه نصیب کیږي نو فرمایي چې ایمان نه راوړي دوی مگر ډیر کم کسانو ته دغه دولت نصیب کیږي د هغوی د ادب احترام او د طلب د وجنه من الذين زنی دا کسان هادو چې يهوديان شوي دي يحرفون الكلم بدلواله کې په کلمو کې عم مواضعه د زګونو خپلونه ويقولون او ويدي سمعنا واورد المونغا واسینا او نمنو مونغا واسمع واورا غیر مسمعین تا تدیوان اورولیشی وراعنا او لفظ دراعنا لین پتا وحلو بی السنتیم پجب خپل سرا وطانن او پیغور ورکول عیب لگول فی الدین پا دین کې ولو انم او کشردوی یقینا قالو ویلوی سمعنا واورد المونگا واطعنا او امن المونگا واسمع ویلی واورا وانظرنا اگورا مونگتا لکان خیر اللهم ندا د دوی د پاره غوروا واقوم او زیاد درست وا موافق وا د شریعت سره ولكن لعنهم الله لیکن لعنت کړه دې په دوی باندې الله تعالی بکفرهم د دوی د کفر د وجنا فلا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي الا قليلا مگر ډیر کم کسان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگارا موږ د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين